اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګران مینوالو زین تاسو قربان یم سبحان ضرورم تاسو ته نیوز ویوز انټرویوز او د پبلک اویرنس پروګرامونه او ورسره د زده کړې پروګرامونه هم تاسو یې ګورئ. تاسو ډیره شکریہ، ډیره مهرباني. چمکنی ټي وي رولې تاسو ته لپاره یو نوی پروګرام انګلیش لینګویج کورس د چمکنی ټي وي. دا انګلیش لینګویج کورس به شروع کیږي په چمکنی ټي وي باندې په هر هفته. نو تاسو دا پروګرام شیر کړئ چې ټولو مینوال ته پته لګي چې په چمکنی ټي وي باندې د انګلیش لینګویج حواله سره یو پروګرام راتلونکی دی. موږ سره موجود دی محمد علي بھائی چې دی چمکنی ټي وي جوائن کو او تاسو ته د خی لینګویج کورس. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. موږ تاسو ته چمکنی ټي وي جوائن کولو باندې په خیر راکې وایي. ډیره مهرباني جناب. سر لومبه خو تاسو خپل انټروډکشن زموږ مینوالو سره کوي جی. زمانم جی محمد علی دی او د انګلیش لینګویج سره زما وابستګي د سن 1999 نه ده چې کله ما په امریکن سنټر کې انګلیش لینګویج کورس کړو او الحمدلله التما ټاپ کړو ماشاءالله. او بیا دا غینه بعد دوباره سوخ پکې ګیپ رالو، بیا ما دوباره کابل سنټر جوائن کو. نو الحمدلله هغه کې هم زه ګولډ میډلسټ یم. دا غینه بعد بیا چونکه دا خو ډیپلوما زو بیا ما اراده وکړه ایم ای ته. نو د ورچوال یونیورسيټي نه مې ایم ای انګلیش لینګویج ټیچینګ وکړلو جته ایم ای ای ایل ټي کورس وای دا صرف ورچوال یونیورسيټي چونکه دا په آل پاکستان سره باندې دا لوکل یونیورسيټیانو کې دا کورس نشته دی چونکه دا انټرنیشنل لیول کورس دی. او ورسره ما ام فل په سپیشل ایجوکیشن کې دی او الحمدلله چې وکالت مې کړې ده. ماشاءالله ماشاءالله. سر مینوال ته به څه پیغام ورکول غواړئ جی؟ نو جی چې څوک د انګلیش لینګویج شوقین دي او د هغوی دا خواهش دی چې هغوی په لږه موده کې انګلیش لینګویج زده کړي نو هغوی ته پکار دی چې زموږ چمکنی ټي وي سبسکرایب کړي او دا به زموږ یو داسې لیکچرز وي چې څومره ستاسو هغه ویډیوز زموږ ټایمینګز وي هغه حساب سره به موږ دا لیکچرز وي دی کې څلور سکلز به وي ریډینګ رایټینګ لیسنینګ سپیکینګ. هغه څلور وانو سکلز باندې به کار کوو. دی کې به د ګرامر سپیشل لیکچرز وي په هغې باندې به موږ کار کوو. بنیاد بالکل د یو ښکته لیول نه به اوچتو هغه سټوډنټس لپاره چې هغوی دا ګڼي چې یاره موږ له بالکل لینګویج نه راځي، موږ بالکل ډېر ویک یو په دې اسپیکټ باندې. نو هغه سټوډنټس لپاره به کار کوو. نو چې د چا څه کوېسچنز وي، څه قسم کیوریز وي، نو هغه د بالکل موږ ته کمنټس کې رالیږي. لاندینی نمبر باندې د موږ ته واتساپ کوي او خپل کوېسچنز یې رالیږي. نو انشاءالله د هغې به موږ لیکچر کې به هم د هغې تیارې دي ته کوو او د هغې آنسرز به هم دي ته ورکوو. او دې نه علاوه چې کوم دی څه قسمه لکه نن سبا زموږ پاکستان کې چې کم دي نو هغه بی ایس لیول باندې تقریبا هر بی ایس کورس کې رین اینڈ مارټن های سکول انګلیش ګرامر بک چې کم دی هغه ټیچ کیږي. نو هغه کې بعض سټوډنټس ته ډېر پرابلمز وي. نو هغه بکس کې چې څومره د دې څه کمپوزیشنز مسلې دي، څه ګرامر مسلې دي، نو هغه چې دی موږ ته کوېسچنز کې خپل رالیږي. نو انشاءالله هغه به موږ په خپل لیکچرو کې دی ته ایکسپلین کوو. ډېره مهرباني سر جي، شکریہ. مینوالو زموږ انشاءالله نیکسټ ویک نه انګلیش لینګویج کورس چمکنی ټي وي باندې به شروع کیږي. نو دا ویډیو هم شیر کړئ چې ټولو ته پته لګي چې په چمکنی ټي وي یو ډېر مفید پروګرام د سټوډنټس لپاره روان دی. په دې خبرو تاسو نه اجازه غواړو. د الله پامان.